هغه یو خاوندو په ښځه ډېر مینو او ښځه یې ډېره زیاته ښکلې وه په دغه عالم کې د هغه د ښځې د حسن چرچې وې خاوند کې به دا نورې ښځې به د هغه ښځې دیدار نه راتې زما محترمه ناوې راواده شوې وه وایي یو پیره دا ناوې شیشې ته ناسته وه نو دې خاوند ته وایي چې خاونده داسې څوک نشته په دې کلي کې داسې څوک نشته چې هغه زه په ګناه باندې اموده کړم او ځان د ګناه نه بچ داسې څوک نشته ما الله دومره حسن راکړی دی نو دا خاوند ورته جواب کې وایي او یو کس شته چې هغه ته ته دا ځان مړم کړې بیا هم ګناه نه کوي الله دې موږ ټول داسې جوړ کړي شوق سره امین وایي الله دې موږ په حالت د ګناه کې د ګناه نه بچ کړي امین وایي وایي څوک دی دلته عبیده بن عمر رحمت الله علیه یو کس دی دا واقعه علامه ابن جزیر دم الحوا کې نقل کړی دی وایي دې ښځې ورته داسې خو څوک نه منم وایي نوجوان بني کمزورې به شهوت به ورسره نه اجرا به وایي نه اجرام نه دی وایي کمزورې بوډا به طاقت به نه دی وایي طاقت هم لري نوجوان دی وایي بیا ولې داسې کېدی نه شي دا زه نه منم هغې ته په خپل حسن باندې فخر و لیکن هغه هم الله والا زما محترمو ځان یې د ګناه نه بند کړی ځان یې د خواهشاتو نه بند کړی ځکه د دنیا یو څو عالمه دي چې په دا کې پاس شوي الله وایي د دې پس کېدو په مقابله کې جنت تر کوم زما محترمو جنت تر کوم دي وایي کله چې دا زنانه وایي ما ورته پرېږده نه شپې کوم ځای به میلاوېږي دغلته یو خانقاه د جومات سره خوا کې ټچ د هغه خانقاه ده او ناست دي ټوله شپه دن ورات الله الله کوي چا سره میلاوېږي نه هغوی بېغمه شه ما سره به میلاوېږي وایي دې ځان تیار کړه سینګار یې وکړه خپو ته یې پانزیبونه واچو چې قدم علم چې خلک وګوري چې دا څوک را روان دي وایي کله چې دا د خانقاه ته را ننوته نو د عبید بن عمر رحمت الله علیه په غوږونو باندې د ګونګروګار اواز ولګېده دی حیران شي چې زما په دې خانقاه کې دا څوک کوي زما خانقاه کې دا اوازونه څه کوي و چې کله را نږدې شوه ده وکتل داسې نو یو زنانه ولیده حسن والا نو ده زر سترګې ښکته کړې دا ورته کېناسته وایي ته ما پېژنې چې څوک یم ده ورته یې نه دی پېژنم وایي حتی تر دې پورې چې نازونه او اداګانې ورته کولې هغه ډېر ځان بند کړی اواز یې نه کو بره یې نه کتل دی ورته په آخره کې وایي زه ستا دپاره ستا د خواهش د پوره کېدو دپاره الله رالیږلی یم ستا خانقاه ته اوس دا جینۍ ورسره مذاق کوي وایي حتی تر دې پورې چې دی یې نه پرېښوده پوه شم نو ورته وایي ټیک ته کومه خو زما یو دوه درې شرایط دي یو دوه درې سوالونه دي هغه درنه کومه که جواب دې راکړو نو درسره کوم بدعملي درسره کوم وایي څه سوالونه دي وایه سوالونه ما ته خو خاوند وایي چې هغه موده کېږي نه وایي ما ورته ووایي چې زما حسن و دغه جمال داسې دی داسې څوک نه منم چې زه مخې ته ناست یم او ځان د ګناه نه بچ کړي دا عبید بن عمر رحمت الله علیه ورته یو دوه درې سوالونه دي د دې جواب راکړه وایي در سره کوم زنا وایي وایه سوالونه لومبی سوال مې دا دی وایي تا نه تپوس کوم چې کله په حالت د زنکدن کې ته پرته د بستره په داسې بستره چې هغه مرګ والا بستره او ستا زنکدنې گویا روح ته نه پرواز کی دغه ټیم کې ستا زړه کې دا خواهش پیدا کېږي چې زنا وکړم دی وایي نه داسې ټیم کې د چا پیدا کېږي وایي ښه وایي کله چې ته مړه شې او تا قبر ته اوس پاري توجه غواړم د ما محترمه وده شوی خو نه یې طالبه خوب نه راغی زه ګورې په جومات کې د مقتدیانو خوب نه منم داسې نیغ کښېنه سینه رابار که منه خوبونه ګورې زه نه منم د خوبونو بل ټیم دی زه لګیم جي ځان نه مې مرش نه کړه ته ما ته ودې دا ښکلی کار دی ګورې ښه و دې ورته جواب کې وایي لومبی سوال په حالت د زنکدن کې دا کار کېده وایي نه دا کار خو نه کوم او نه د کوم انسان په تصور کې چې دې مړ کېږي او په زړه کې د زنا خواهش راځي دویم تپوس ته توجه شه کله چې ته مړه شي کفن دفن درله وکړي قبرستان کې د دفن کې وایي ستا زړه دا غواړي چې یو انسان راشي او زما دا قبر اوس پړي او په مړوني ما سره ګناه وکړي وایي نه دا بېعزتي ده دا خو نشم کولی دا هم نشي کولی کله چې د الله په حضور کې ودرېږي د قیامت په سبا باندې بربنډی ستا څه خیال زړه کې به د تصور پیدا شي چې دا کار وکړي وایي قسم دی باز زه پوه شم زما چې کومه زندګي وه هغه زندګي د دې دپاره نه ده وایي قسم دی وایي زه پوه شم وایي دا جینۍ د په ځان د حیا څادر واچو کور ته لاړه توبه یې ویسته دغه خاوند دی وایي یا خو داسې زمانه وه چې د دې ښځې د حسن د ناز د انداز نه زه تنګ یا داسې زمانه راله چې د عبید ابن عمر رحمت الله علیه په دوه خبرو و تقوا او د الله په یرې باندې قسم دی دا زنانه ما د مصلې نه بل ځای نه ولیدلې ده ما محترمه
الله په دومره رحم وکړ. بیا قرآن کې الله فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هر چې انسان د الله د ولاړې نه ویریږي، د الله د ولاړې په هغه سخت ورځ باندې د الله د ودرېدو نه ویریږي، ونهى النفس او دا نفس بند کی د خواهشاتو نه. ما محترمو فإن الجنة جنة بار بار قرآن کې الله تذکر کوي. ما وی قرآن دروغ نشي کېدی. فإن الجنة هي المأوى. الله وی دا جنت ستاسو لپاره ټکانه ده. الکه د چا جنت نه دی خو د چا الکه د جنت د سیر لپاره مونږ اکثر یرجی کلام تروانم جنت نما زیاده په دنیا کې ته جنت نما او په آخرت کې الله ستاسو لپاره جنت تیار کړي. چا د لپاره تیار کړي؟ ستاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره تیار کړي. او ستاسو لپاره خوش خبري ویم د نبی اسلام د امتیت خبره کوم چې الله تبارک وتعالى خو پیدا کړي په اخره کې اے د نبی اسلام امتی د ټولو نه اخر راغلي. ستانه په زرګونو کال مخکې د آدم علیه السلام، د نوح علیه السلام، صالح علیه السلام، ګویا د قوم عاد بلا قومونه راغلي، عیسی موسی علیه السلام بني اسرائیل بلا قومونه راغلي، لیکن په اخره کې دا قوم او امت راغلي. لیکن د ټولو نه اول به د محمد رسول الله امتیان جنت ته دننه کېږي. د ما محترم دا د نبی اسلام په خو د هغې لپاره د ما محترمو دنیا کې لږه غونتې تقوا او د الله نه یره پکار ده، لږه غونتې